زه خبریال د پښتونخوا یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د اتوار ورځ ده او د اتوار ورځ باندې بیا پټو ته راوتل او دغلته دغه باغونه د شنه شنه فصلونه دې سره نه صرف ذهن معطر کېږي بلکې ښکلې صفا هوا چې کوم دی نو هغه انسان ته هم په نصیب کېږي. ګرانو کتونکو دغه شنه شنه پټي تاسو ګورئ او د څو ورځې وړاندې همدلته کې موږ یو پروګرام ریکارډ کړی او هغې کې دغه بوټي تاسو کتل چې هغې صرف سترګې را ایستلې وې خو ګلان یې نو کړي. اوس دا وخت موږ د الوچو په باغ کې موجود یو او دلته که تاسو وګورئ که نه نو بوټو چې کوم دی نو ښکلي ښکلي ګلان هم کړي دي. هر طرف ته شینکې هم تاسو ته په نظر راځي او پسینه د غنمو فصل کوم چې پسینه نه بلکې مینه کړلی شي هغې وږي هم چې کوم دی هغه را ایستلي دي دا هم تاسو ته به په نظر راځي. او د الوچې بوټي تاسو دې ته ګورئ ډېر ښکلي ښکلي ګلان یې نیولي دي او څو ورځې پس چې کوم دی دغه ګلانو نه به بیا د الوچه به ترې جوړېږي. دا وخت تاسو ګورئ د سپرلي موسم چې کومې نظارې دي نو هغه هم تاسو ته په نظر راځي ښکلي ښکلي ګلان دا زه تاسو ته ښیم. ګرانو کتونکو دا دی د شفتل فصل چې ورو ورو تاسو ګورئ نو په کمیدو باندې را روان دی. چې کله هم غنمان پخېږي نو د غنمو د پخېدو سره سره د شفتل دغه فصل چې کوم دی نو هغه د کمي طرف ته د ختمېدو طرف ته روانېږي. دا ګورئ چې غنمانو وږي چې کوم دی هغه هم را ایستلي دي او دا میداني علاقې دي. نهري فصل دی ته هم موږ ویلی شو دې ته د نهر نه چې کوم دی اوبه راځي. کوم چې د باراني علاقې دي نو هلته کې به فصل دومره ښه ني څومره چې د نهري علاقو فصلونه چې کوم دی هغه تاسو ته ښه په نظر راځي. او دا تاسو ګورئ چې دا د الوچو باغ دی او د الوچو باغ دا سپین سپین چې کوم تاسو ته ښکاري دا خشته خشته ګلان دي. دې ګلان هم نیولي دي دې کې چې کوم غنم کرلی شوي نو هغه اوس ریبلی شوي دي. دا پسینه فصل دی چې دا تر اوسه پورې ورکوټی دی او دا به وږي چې کوم دی نو لږ غونته کې لیټ نیسي. او زمیندار وایي چې د مینه فصل د هغې فصل چې کوم دی نو هغې غله ډېره زیاتوي او پسینه چې کوم دی نو هغې د مینې په نسبت سره دغه فصل بیا غله چې کوم دی هغه کمه کوي. ګرانو کتونکو که چېرې تاسو هم د اتوار په ورځ باندې فارغ یئ او بیا لرو پرتو علاقو ته تګ غواړئ خاریه کې اوسېږئ نو خاریه کې خو دغه شینکې ډېر کم وي نو دغه کلیوالو علاقو طرف ته راتګ پکار دی. دغه شنه شنه تخمونه شنه شنه فصلونه چې کوم دی هغه کتل پکار دی. وګورئ ورته او دې سره یو ذهن چې کوم دی هغه هم معطر کېږي او صفا هوا چې کوم دی هغه ستاسو په نصیب کېږي. نو که د کلیوالو علاقو رنګونه تاسو ګورئ نو دا د کلیوالو علاقو رنګونه دي او تاسو هم راشئ انشاءالله د بل پروګرام سره به بیا خبریال ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږي. د لوی الله په امان.